بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ستا سرور جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ د ارسمن میډیا. نن زموږ ملاقات د حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب سره، کوم چې د جامع تعلیم القرآن والحدیث محتمم دی او د ارشاد توحید و سنت مشهور عالم دین دی او د مرکزی شورا رکن دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم څنګه ښه؟ الحمدلله، ستاسو خیر غواړو. تاسو څنګه ښه؟ شکر د الله کرم دی. خدا د ارشاد توحید و سنت باره کې خلک وایي چې دی خپل میشن پرېښی دی، دې باره کې تاسو څه وایي؟ نو زه به دا ویم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک قرآن پاک کې ویلی دی سبحانک هذا بهتان عظیم. ارشاد التوحید خو په خپل میشن باندې دومره کلک دی او الحمدلله چې تمام فرقې باطله او څومره چې زموږ مخالفین دي هغوی هم دا خبره کړې نن سبا چې ارشاد والا خپل میشن باندې ولاړ دي او لویه خبره یې دا ده چې یاره وایي ارشاد والا نور څه نه ورځي خو قرآن والا ښه ورځي. دا د دې خبرې دلیل دی چې دوی له دې اقرار کړی دی چې د ارشاد والا میشن قرآن دی او په هغې باندې ښه پوه شوي دي. لہذا زه به وایم چې د دې به هېڅ حیثیت نه وي د دې خبرې چېرته په خارج کې، سوا د دې نه چې هسې یو پروپیګنډه ده او دې دپاره خلک کوي چې خلک د ارشاد والاو نه سیټ ته شي او کوم چې قرآن و سنت صحیح عقیده ده د هغې نه خلک محروم پاتې شي. مختلف سوالونه دا هم کېږي چې د ارشاد څومره علما دي، دوی د خپلو علماو خلاف ډېر خبرې کوي بجای د دې چې د غیرو خلاف خبرې کوي، نو هغې طرف ته توجه کم او خپلو علماو باندې تنقید ډېر کوي. د دې خو به دا جواب زه درکم محترم چې یو خو د دې حیثیت هم د غړومبي سوال په شان دی، هسې یو بهتان دی او خلک یې کوي کم محبت چې الحمدلله د ارشاد التوحید و سنت د علماو په منځ کې دی او بیا په هغه معیار باندې چې منځ کې څه شته نه او بیا هم الحمدلله کم محبت دی نو بینهی موږ ته د صحابه کرامو هغه محبت مخې ته راځي. دویمه خبره دا ده چې ارشاد والا د خپلو علماو خلاف کوي، نو دا ذو جهتین خبره ده. یو جهت هغه راسخه دا دی پکې چې دا دومره یو قوي خلک دی چې خپل عالم هم د اصولو خلاف وکړي نو دوی راپاسي او هغه خپل عالم ته هم ګوته نیسي او دا واحد د ارشاد التوحید و سنت یو لوی مقام دی چې الله دوی له ورکړی دی. نور تنظیمونو کې 10 کاله او 20 کاله صفتونه کوي او چې کله د هغې نه خوا دې خوا شي بیا وایي موږ 20 کاله مخکې دا ویلي او موږ دا ویلي او موږ دا ویلي. دا تاسو کتل اوس زه به نوم نه علم خو بعضې علما اوس منحرف شو د بعضې تنظیمونو نه، نو ټول علما د یې خلاف هغه د لګیا دي خبرې کوي. نو چې مخالف شي سړی او بار شي بیا خبره کول دا څه هغه د حقانیت علامه نه ده چې سړي سره جماعت کې وي او هغې کې د قرآن و سنت او د اصولو د اهل سنت خلاف وي او سړی د هغې خلاف وکړي. او دریم شق دا دی چې ګلابه داسې پروپیګنډه ده ارشاد والا په خپلو کې نه نښتي دي او نه داسې څه شته. ها که چېرته علمي تحقیقات راشي نو دا د محققینو جماعت دی، هغه څه وخته پورې بیا خپلو کې کیني او هغه تحقیق یو طرف. ځینې خلک دا وایي چې هر جماعت سره خپل یو دستور وي، خو ارشاد والو سره خپل دستور نشته دی. زبردست سوالات دی راوړي دي قاري صاحب، الله دې تا خوشحاله کړي. اصل کې مسله دا ده چې د خلکو دستور ټول خود ساخته دی، د بنده لیکلی شوی دی او د ارشاد التوحید و سنت چې دغه کم دستور دا کم خلکو د دستور وی هغه سفلی او ورزی او دارنګي جوړ کړی شوی دستور. دغه دستور چې دا د انسانی کله خطای کله رسای کله قانوني پای کې کله د انتخاب او کله د جمهوریت او کله د مغرب طرز نه متاثری. د ارشاد التوحید و سنت کم دستور دی هغه قرآن پاک دی او د قرآن پاک دستور خو تاسو ګورئ دا رمضان او دا شعبان دا میاشت په دستور باندې داسې چې د خلکو منلې ده چې هغه قرآن پاک او ارشاد دا لازم ملزوم دی لکه څنګه چې رمضان او قرآن لازم منظوم دی. لہذا ارشاد سره چې کوم دستور دی د رب کتاب دا لا يتغیر ولا يتبدل لا تبدیل لکلمات الله ولا مبدل لکلماته، هغه مصداق دی. د ارشاد دستور دا واضح دی چې قرآن پاک دی، دا یې په سند کې لیکلی دی اتباع الحق اینما کان مع من کان. دستور خو دې ته وایي چې ګوره زما د تنظیم به منې لکه څنګه چې قرآن پاک کې سوره ال عمران کې
د یهودو هغه وصیت نقل کوي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دا د دستور حواله سره او د اشاعت والا دستور سره اتباع الحق اینما کان مع من کان. دا د چا سند کې د هیڅ چا په وصیت او نصیحت کې دا نشته. پته ولګېله چې دا کم دستورونه بندیګانو جوړ کړي دي دا د بندیګانو خپل سیزونه دي، دې کې کمې بې راتلی شي. اصل دستور د اشاعت و توحید هغه قرآن پاک دی. دی وجه نه د اشاعت دا جوړ شوي او دارنګې دا کم چې عام خلک تنظیمون له جوړی دې طرف ته توجه نه کوي، ځکه چې دا خو د بنده جوړ شوي دي، دې کې کمې او زیاتې راتلی شي. او د الله د کتاب ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا او لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. د مصداق په بنیاد باندې د اشاعت دستور قرآن دی او په دې باندې الحمدلله قائم دی او ان شاء الله تا قیام قیامت به د خپل شاګردانو د خپل ملګرو توصیه به کوي، نصیحت او وصیت انداز سره به دا دستور باندې اعتراض کیږي چې دې ته په قرآن کې صرف د شرک آیتونه ښکاري، یعنی نور د احکام آیتونه چرته دین بیانې چرته هم دی قرآن بیانې، نو صرف د شرک والا آیتونه بیانې نور پرېږدي. ماشاءالله ډېر ښه تپوس دې وکړو. دا کیدای شي داسې په دې انداز باندې عام وي، خو داسې چلو چې یو ډاکټر له یو بیمار تللی چې تللی و، نو هغه ورته ویلي چې څه دي خوړلی دي، خېټه باندې درد ویل ګوپي وی، پرون دې څه خوړلي ویل ګوپي وی، بله ورځ دې څه خوړلي ویل ګوپي. هغه ولیکي وایي په تا ګوپي بند یا یوه هفتې لپاره. هغه بار راووته چغې والي ډاکټر صاحب ګوپي نه ماني که نه، هغه خبره ده. هسې دا بعضې جوابات داسې او بعضې سوالات چې هغه سوالات د عقل نه هم خلافي، د نقل نه هم خلافي، او د دغې سوالاتو جوابات نقلا عقلا په هر انداز باندې کېدی شي. یو سړی دی هغه صرف یو خبره راټینګه کړې ده دعوت، بل صرف یو خبره راټینګه کړې ده جهاد، بل صرف یو خبره راټینګه کړې ده شان صحابه، بل صرف یو خبره راټینګه کړې ده ختم نبوت، بل صرف یو خبره راټینګه کړې ده عصمت انبیا. دا یو خبره ده، یو میشن دی، دا غین لګیا دي. اشاعت التوحید من عن سره په بسم الله با باندې شروع شي، فاتحه باندې والناس سین باندې ختم شي. نو سوال نه پیدا کیږي دی بسد دا سره صرف د شرک شکایتونه تیرالی دا نور بریدي او کنه تفسیر کوي. تاسو ته دا معلومه ده او د ټولي دنیا ته معلومه ده چې اشاعت والا یو میش په سوره بقره کې تیرای، یو میش په سوره بقره کې تیرای او 15 دن کې بقایا قرآن خلاصوي. دا ولی ځکه چې سوره بقره کې ټول احکام دي او هغه احکامو کې دا لګي زمونږ د اکابر نواله تر موجوده مشایخ پورې او د اکابر نواله اصاغر پورې ټول علما څومره چې دي په کم ځای کې دي، نو سوره بقره کې پوره میاشت تیری. دا ولی ځکه چې ټول احکام بیانوي. دویم خبره به دا وکم چې وسړی بسم الله نه شروع کې په والناس سین باندې ختمي قرآن، نو دې کې به د احکام څه کوي، پټی به کنه به بیانوي که څه به ورسره کوي. چې وسړي قرآن بیان کو نو A to Z من عن تک تمام احکام. ها که داسې سړی ووایي نو بیا هم ښه ده چې واحد اشاعت والا دی چې تمام کتاب، تمام احکام، تمام عقاید، تمام شرکیات، تمام بدعات، تمام رسومات، تمام رواجونه دا ټول بیانوي، نو دا یو حقه خبره ده. په ځای د دې چې لکه نور په ګوته سړی پټی، نو دا ځینې تنظیمونو والا دا وایي چې مولانا غلام الله خان صاحب چونکې هغې شهرت په اشاعت باندې دی، نو هغې دا وایي چې نه دا زمونږ عالم او زمونږ طرف ته نسبت و. د هغې دې باره کې تاسو څه وایي؟ دې باره کې به زه دا ووایم چې د خلکو ته کله غلط فهمي کېږي. یو بیماری ده، د هغې ته د حکیمان مالحولیا بیماری وایي. هغه مالحولیا داسې بیماری چې سړي ته هر څه بیا یو شی ښکاري، مثلا ګټه خټه هر څه ورته خپل ښکاري، او یاره دا پلانې دا اوس هم نن سبا په دې میډیا باندې دا شی ډېر شوی دی او نوم ورته د کرامت ورکي. او دا اصل کې د مالحولیا بیماری هغه ځکه مشیخ عبدالقادر جیلاني وکړه ته مې پلانې وکړه پلانې وکړه، دا اثر کې بیماری ده په دې خلکو باندې. او دویم دا ده چې غلط فهمي ده او هغه غلط فهمي مبني ده په کم علمۍ باندې. شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه دا خو یو مایناز د زمونږ د اشاعت التوحید و سنه د جماعت ناظم اعلی طور باندې معروف مشهور دی، پوه شوې. خو لیکن دومره ده چې والفضل ما شهدت به الاعداء، دا ډېره غټه خبره ده
چې دی ومنل چې شیخ غلام الله خان صاحب رحمه الله دا زمونږ دی، زه به دې کې یو دا ویم چې تاسو د شیخ غلام الله خان په سان شئ، تاسو هم زمونږ یا خو لا پرېږده. دا کم خلک چې شیخ غلام الله خان صاحب رحمه الله یاده چې دا زمونږ دی، دا خلک دی د هغه په شان شي که نه، دغه سره د دې هر څه زمونږ قبول دي. لیکن افسوس دا دی چې د هغه نوم ولي چې هغه زمونږ دی او دوی د هغې په شان نه دي. دویم کم علمي دا ده چې دوی سن 62 والا یو معاهده شوې وه او یو صلحنامه شوې وه، او هغه صلحنامه وه چې هر کله صلحنامه وي نو صلح کې هر قسم خلک چې دی نو یو ټره نلي او رستو کیږي، نو دا د سن 62 فیصله وه. او تفسیر جواهر القرآن شیخ القرآن رحمت الله علیه دا سن 65 کې لیکلی دی. هر کله چې تفسیر سن 65 کې دی او صلحنامه او دغه چې کوم 62 کې وه، نو پته نه لګي دی بعضو خلکو کې د یهودو صفت راغلی که څنګه، داسې نه چې یهودیان خو صفت خو راتلی شي خامخا، او هغه دا چې دوی به دا نسخه نه مني. نو نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته لاړې نو 14 میاشتې مونځ یې وکړو، نو یهودو چغې شروع کړې چې وګوره دا او دا او دا الله پاک کریم آیتونه نازل کړي چې دا نسخه تاسو نه منئ. سن 65 کې تفسیر چاپ شوی دی او لیکلی شوی دی، سن 62 کې یو صلحنامه ناتمامه شوې سر ته نه ده رسېدلې، نو دوی ته هغه 62 ښکاري او 65 نه ښکاري. نو د 65 په بنیاد باندې دوی وایي دا زمونږ دی، او د 62 په بنیاد او د 65 په بنیاد باندې موږ وایو دا زمونږ دی. ټیک شوه. نو د اصولاً د اهلسنت اصول، د علماء دیوبند اصول، د علماء احناف اصول، بلکې تمام اهل اسلام اصول دا دي ګلابه چې رستنۍ خبره د مخکینۍ دپاره ناسخ جوړېدی شي، خو اهل البدت وایي دې ته چې خپل اصول جوړ کړي، مخکینۍ خبره د رستنۍ دپاره ناسخ کړي او شیخ غلام الله خان صاحب زمونږ دی. دا خو واضح خبره ده. او دویم هغه د ما درته وویله چې دوی د شیخ غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه د جواهر القرآن مطابق عقیده جوړه کړي، دا ټول زمونږ دي، موږ اړو دا نه وایو چې دا زمونږ نه دي او دا دي. صحابه ستاسو مناظره حیات النبی صلی الله علیه وسلم باره کې مخالفینو ستاسو عقیده منلې وه یا تاسو د مخالفینو عقیده منلې په کومه خبره صلح شوې وه؟ دا خو ډېر تریخ سوال دی خو چلو چونکې تاسو تپوس وکړو د صحابه مناظره او پای کې بیا چا د چا عقیده منلې ده، دا خو هم واضح خبره ده، دې کې هم گفتگو شته. خو زه به دا ووایم چې د صحابه مناظره دا یو صلح وه، دا یو صلح وه. او زما برادر محترم مناظر اسلام، مفکر اسلام، مجاهد کبیر، اسیر شریعت مفتی مجتبی عامر حفظه الله، هغه یو مفکر انسان دی. هغه دا خیالو چې را دا خلک راشه کې دی شي رښتیا جنی په خپله دعوه کې، او دوی خو ظاهر کې د بریلیانو په شان عشق النبی ظاهری راشه بس معاهده ورسره وکړه او دا خبره ورسره ومنه چې به دا کیسه ختمه شي. او بقول د دوی چې دوی وایي چې یاره موږ سره اشاعت والا منل کړي دا وغه، نو ورته وایي تاسو چې شاغي منل کړي تاسو بیا ولې بغاوت وکړو، بیا تاسو انکار وکړو، بیا تاسو بغاوت وکړو، بیا تاسو تقریرونه، بیا تاسو چیلنجونه، نو چې هغې د سره منلې ده نو ولې دا د دوی دا قول کې چې کم تضاد دی چې یاره دوی را سره منلې ده اوس بیا خلاف، اوس بیا چیلنجونه، دا د دې خبرې دلیل دی چې دوی را سره منلې ده. د دې ځکه چې حقیقت او نفس الامر دا دی چې موت د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې بصورت خروج الروح سره دا دوی نه مني، دا دوی نه مني. او تسکین الاسکیاء کې او دارنګې مقام حیات کې او خطبات خالد کې او دارنګه په نورو کتابونو د دوی کې دا واضح عقیده ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام روح نه دی وتلی. ټیک شو. همدا وجه ده چې کله دوی ته موږ دا ووایو چې موږ سره 3 شیزونه منسوسی دي. نمبر 1 نفس موت، دا منسوسی ده، نفس قطعی سره قرآن کې د موت تذکره ده، کل نفس ذائقة الموت. نمبر 2 مان الموت، دا منسوسی ده، اخرجوا انفسکم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجوع کا ذا واپس شه، واپسی به کله کېږي چې خروج وشي. او دنګ اخرجوا انفسکم، روحونه راوباسئ، دا هم منسوسی ده. او درېیمه خبره کیفیت الخروج، دا هم منسوسی ده، والنازعات غرقا او والناشطات نشطا، دارنګ یا ایتها النفس المطمئنه، او دارنګ یضربون وجوههم وادبارهم، ایته کیفیت الخروج وای. دا درې والا منسوسی سوزونه دي. نو دی به موږ ته وایي چې یاره بس موت منو، نور کیفیت نه چیړو. نو یو خو موږ دا دوی ته وایو چې بس سیده موږ دا 3 منسوسی سوزونه به تاسو سره پریدو، خو بل طرف ته صرف منسوسی نسیقتی سره نفس حیات ته، آگے کیفیت د حیات دا نسیقتی نشته. نو بس راځي چې په دې فیصله وکړو چې موږ هم حیات منو
او کیفیت نه چیړو او تاسو اعلان وکړئ چې موږ څه ویلي هم غلط ویلي چې اشاعت والا هغه حیات النبی یا د حیات مسلې نه منکر دي نو دی وخت کې بیا دوی نه راځي نه وایي موت مه چیړئ نو اصل مسله دا ده چې د دوی اصل عقیده دا ده کني دوی د اقرار وکړي دوی دی وایي چې مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمت الله علیه او دارنګي داعی مصدقین دارنګي ډاکټر خالد صاحب او دارنګي خالد محمود صاحب او دارنګي مولانا محمد امین صفدر و کاړوي صاحب دا خلک په غلطو دوی چې کوم نظریه د ممات متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په غلطو دي نه زموږ براءت ته موږ به دیو منو چې دی صادق دی پوه شو په خبره لہذا په هغه کې دوی خپل موقف پرېښی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره موت بصورت خروج الروح منلې دی او بلکې فتوی لګولې ده په هغه چا باندې چې کوم خلک د موت نه هغه منکري او پاغي باندې فتوا ده او دا د اطلاق درودي په خپل مشرانو راغلی ده او درېمه خبره ده چې هغه یو صلح وا صلح کې نه زمونږ د عقیده قبل او نه هغه زمونږ عقیده قبل دی به تاسو له په ماضی کې یو مثال درکم چې کله صلح حدیبیه وشو پای کې ولیکل شو هاذا معاهد علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی مشرکین ول چې نه دا نه منو دا سی بلی کې او دی تاسو د ثوابي مناظره کې ویډیو کې وګورئ دا صاحبان ورته وی مفتی سی محترم ته دولی کا اقا سټایل کم اختیار کړي کم چې د اغه زمانه اغا جابر اختیار کړو او دقه رنگ دیم دقه سټایل ته اختیار کړو ال د نبی له سلام ولیکل ټیک د ولیکل لکه رسول الله لفظ ته کټ کو ویلیکل هاذا معاهد علیه محمد ابن عبد الله او چې کله هاذا معاهد علیه محمد ابن عبد الله شو نو دا د دې دا معنی نه شو چې دا عقیده شو د صحابه او یا رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله پرې خوسته بلکې دا یو صلح وا وقتی تور شي او په دې کې تغییر او تبديل لازم کچر تدوی وي چې نه بس دا صلح دا او دا عقیده دا نو بینن بعد د اهل البدعت حضرات او نظریه داشي کلمه دی داشي لا اله الا الله محمد ابن عبد الله دی شي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه خپل کړی دي او مونږ چې نه دا یو وقتی تور شیو او دغه عقیده نه جوړیږي بلکې صلح او عقیده او ایمان او کلمه او مقه زړه په زړه ده او محمد رسول الله د قرنګ د ثوابي دغه مناظرې دغه چن خبره ما تاسو ته وکړي ان شاء الله نو مونږ غي سره دغه باطل عقیده او د ځان نه جوړه شوی او دارنګي بلا دلیل چې کوم عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په قبر کې ژوند دی لکه څنګه چې ابو جهل او دبا شیبا اندرا ګاندی او دارنګي کافر قلیبه دروالا څنګه چې دای روحونه په قبر کې دن نه دي داسې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په قبر کې روح دن نه دی دا عقیده مونږ چری نشو منلې کدی هر څومره شور کوي هر څوې ځکه د قران او سنت نه خلاف ده ما اوس په درس کې طلبه او ته 50 روایت او دارنګي و قرآنی آیاتونه او تقریبا 70 نه زیات حواله جات په دې پیش کړ چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح چې دی دا په جنت الفردوس کې دی نه موږ د دوی عقیده منلې ده او نه دوی زمونږ سره کوم حق عقیده منلې ده خو صرف یو صلح وا په دې بنیاد چې دا مسله به حل شي خو دینه تاسو کله منټری واغسه تاسو کوي چې ایمان سره وای تاسو ولې د صلح به خلاف کو دای نه رستو ولې بیا چیلنجونه نه رستو ولې وای چې اشاعت ولا حیات النبی نه من یاد دا هم یو ظالمانه او غاصبانه اقدام دی یو خبرې وضاحت مفتی صاحب د جابر نوم واخیستو نو دغه نه تقریبا مراد د عربی جابر به اردو والا به نه وي ځکه بل مراد د عربی نه وي د اردو جابر مراد به بل د پنځپیر والو څه وخت کې خپل بورډ جوړ کړی د وفاق نو هغې څه نوي معلومات دي ختم شو یا نه دی ختم شوی ځینې خلک کوي چې هغه اوس ختم شوی دی ونه چلیدلو او د جوړولو څه مقصد ځکه چې د دیوبند څومره تقریبا جماعتونه دي نو هغې په وفاق المدارس باندې یو اعتماد دی بورډ خو نه دی جوړ شوی دا خو هسې خلکو پروپیګنډه کړې ده البته یو تنظیم او نظم مشرانو په حکم سره وحدت المدارس نو زه د هغې د شورا مرکزی ناظم مالیات هم په خپله او منګه دا یو نظم جوړ کو چې کله دا حالات رادل په دې حالاتو کې زمون ګیلم و د وفاق المدارس نه او دارنګ نور تنظیمونو نه چې دام یو مدرسه ده نو په دې بنیاد باندې مونږه یو تنظیم جوړ کړ نظم او سم شتا به توري تنظیم دی او هغه چلیږي الحمدلله صدا سي خبره پکې نشته نه د بورډ په سوچ باندې جوړ کړي او نه داسې سیرادیش ده بلکې وفاق المدارس دا زمونږه یو مشترک بورډ دی او الحمدلله چلیږي او سو پورې چې هغې مونږ سره او یا نورو تنظیمونو سره امتیازي سلوک نه کوي مونږ به ورسره انشاءالله یو
او چې کله موږ په دې پوه شو چې امتیازي سلوک کوي یا داسې حرکات سکنات ښکاره شو نو بیا دا بورډ نه بل بورډ څه خبره خو نه ده خو لیکن دا دی چې زموږ څه اراده داسې په دې اراده موږ بورډ نه دی جوړ کړی او نه بورډ شته البته تنظیم او د نظم شاید باره کې د لکه عوامو کې دا مشهوره شوې ده یا مشهوره کېږي دا خبره چې دې تبلیغ میشن نه مني یا تبلیغ والا نه مني دې باره کې به طور جماعت ستاسو څه فیصله ده دې باره کې به زمونږ یو به طور جماعت ته ډېر ښه قید کېښوسته دې ته وایي جمهور او دارنګې د مجموعه من حسن مجموعه قول زمونږ د جماعت په دې باره کې یو موقف دی ګلابا قاری صاحب محمد جابر هغه دا دی چې موږ داسې دور کې پیدا یو 15مه صدۍ ده نه موږ کافر یو چې د دین د یو شعبې نه انکار وکړو او نه موږ صحابي جوړېدی شو نه تبلیغي صحابي جوړېدی شي نه جمعیتي صحابي جوړېدی شي نه اشاعتي نه یو مجاهد نه یو بل تنظیم والا تو زما سوال ته جواب تم فکر دی نه مونږ فردن یا جماعتن صحابه جوړې دي شو نه کافر جوړې دي شو مونږ په داسې دور کې بلکې خپل فیصله زمونږ هغه دا ده د مشرانو دا زمونږ په درسونو کې زموږ شاګردانو ته دا توصیه کېږي سخت کال ما خپل دوره کې شاګردانو ته ویل چې مونږ به نه انکار کوو د دین د کار نه وشال الاطلاق مونږ انکار وکړو چې بس ټول اهل البدعت دي یا ټول خوارج دي یا دا د خوارجو طریقه ده او دارنګې نه موږ داسې کولی شو چې صحابه یو که دا زه اوس یم ته یو تبلیغي دی نو هغه جهاد ته نه ځي نو که یو مجاهد یا تبلیغ ته نه ځي او دا پروپیګنډا ده دا یو غلط سوچ دی یو نه کول یو نه منل دي تبلیغ والا کله وایي دا پنجپیریان دي مثلا تبلیغ نه مني او پنجپیریان به راپاسي هغه به وایي چې دا تبلیغیان دي قرآن نه مني دا غلط سوچ دی مجاهد به راپاسي چې دا تبلیغیان دي جهاد نه مني تبلیغي به راپاسي چې دا مجاهد دی جهاد تبلیغ نه مني داسې ګوره یو نه کول دي یو نه منل دي دواړو کې فرق دی خدا د عقلاو او د علماو خبرې دي په دې جهلا او عوام صاحبان ډېر نه پوهېږي نه کول نه منل دي کې فرق دی زموږ دین شعبې دی څوک به یو کار کوي څوک به بل کار کوي څوک به بل کار کوي که دا ټول خلک تبلیغیان شي د قرآن خدمت به څوک کوي که دا ټول د قرآن خدمت کوي نو تبلیغ خدمت به څوک کوي که دا ټول مجاهدین شي نو تبلیغ به څوک کوي واعظ نصیحت به څوک کوي دی وجه نه ښه موقف زمونږ د جماعت او زمونږ د مشرانو مونږ چې چانه علم یاد کړی دی مونږ زده کړي دي هغه دا دي چې مونږ فردن نه صحابي به یو کس و پابسېده جهاد ته ځو جی حاضر انفاقو کوي جی حاضر حتی چې نبی علیہ السلام یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي جنت ته دروازې دي او داسې دروازې دي چې یو کس به داسې وي چې ټولو دروازې به ورته چغې وایي چې راځه حالانکه صحیح حدیث دی چې باب الریان صرف روزادارو ته چغه وایي نو داسې دروازو تذکیرې شته روایاتو کې وخت کمی دی لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ابابکر ته د دې نه چې طالبه ته وړه دروازې چغې وایي زمونږ موقف د جماعت اشاعت التوحید و سنت دا دی چې دا شعبې د دین څوک به جهاد کوي څوک به دعوت کوي څوک به تدریس کوي څوک به تعلیمي مرکز څوک تبلیغي مرکز څوک جهادي مرکز څوک به نفاذ شریعت دپاره څوک به د ختم نبوت څوک به د صحابه و شان دپاره څوک به رد روافض دپاره کار کوي څوک به رد شرک بدعت دپاره کار کوي دا ټول شعبې دي د دین او په دې کې به انشاءالله چلیږي باقاعده خو بدنامه ده او دا اهل البدعت حضرات چې دي نو دوی په موږ باندې دا لغه کوي چې یاره پلاني کتاب لیکلی پلاني حالانکه کتاب چې تاسو وګورئ هغې کې 3 پاوا د تبلیغ په حمایت کې دی صرف یو پاو د اصلاح دپاره دی هغه په عربۍ کې دی کله صاحبان تاسو له انټرویو داسې درکوي چې جی موږ اصلاح دپاره کوو چې یو سړی طارق جمیل چې ته کافر وي په کتاب کې لیکلی شوی چې نور رانیږي دا اصلاح ده یو سړی چې هغه تبلیغي جماعت ته دوال مدل ګمراه وي ما سره 2 درجن کتابونه پراته دي مخکې زما کلیپ هم په دې میډیا چلیږي تقریبا 1.5 غنټه بیان دی په دې باندې نو دا اصلاح ده خو دا هغه کیسه ده چې باو کا تجربه بای دا تجربه په کار ده چې تام په انټرویو کې مشر ته ویلی وی خو بهرحال ستاسو خو کار دا دی چې انټرویو اخیستل دي څه مناظره او بحث کول نه دي جزاک الله خیر لہذا دا بدنامه ده موږ باندې بلکې دوی سره به یو کار وکړو زما ورته چیلنج دی په دې میډیا باندې دا تعام کا چې موږ به دوی د زموږ د اشاعت کتابونه راوالي چې تبلیغیانو خلاف څومره لیکلی شوي دي او موږ به د دوی کتابونه راولي تبلیغیانو خلاف څومره لیکلی شوي دي انشاءالله الرحمن که زما 15 د ده به شلي که زما 10 د ده به 40 که زما 1 د ده به 10
ان شاء الله الرحمن. دا نیلوي شاه صاحب دوی له چیلنج ورکړو چې زما او تاسو د دسخطونو باندې مناظره ده. تاسو یې مهند باندې دسخطونه راځي، دسخطونه شمارو، تاسو سره دسخطونه ډیر دي که ما سره نه پورې نه دی راغلي. د تمام حضراتو د پاره څوک چې د اشاعت التوحید و سنت خلاف دا لګي دي چې دا د تبلیغ خلاف دي، بس دا زما ته چیلنج دی چې کم ځای کې وي په کم ځای کې وي زما زی لرازي تاسو ملمانه کې کتابونه به زم کینم او دی به هم کېدي. دی به وښه چې اشاعت د تبلیغ خلاف د اشاعت دا کتابونه دي، زه به وښیم چې تبلیغ خلاف د جمعیت وغیره یا د دې اهل البدعت او حضرات دومره دومره کتابونه بچا چې کتابونه خلاف ډېر لیکلي و د تبلیغ خلاف دی. او تبلیغي جماعت ته زه دا درخواست کوم چې د الله نه ویریږئ، تش پښتون په شان کار مه کوئ او تش اورېدل مه کوئ او غوږ ته کار مه هلئ، سترګو نه هم لږ کار والئ. اشاعت مناظرې کړي ما په دې پېښور کې د تبلیغیانو دپاره 15 مناظرې کړي او دا ټولې مني د غیر مقلدینو سره د دې اهل البدعتو سره. او داسې وخت چې زموږ په دې علاقه په دې پېښور پوره یو زون دی چې دوی مکمل ختم شي. الحمدلله ما مناظرې کړي، زموږ ملګرو کړي، باړک کې شوي دي. دا ټول هغه دي خو نمک حلالي په کار ده چې د دې بدعتیانو سره موږ مناظرې کړي د تبلیغ په حق باندې. اوس چې د هغوی لږ زور راغی ظاهري طور لحاظه هغه خپل نمک حلالي توب ښودل په کار دي او د بل چا هغه انداز اختیارول. ستاسو وخت قیمتي دی ماشاءالله. اشاعت باره کې دا راځي چې دوی عذاب قبر نه مني، نو دې باره کې دا خو د ډېر باریک رګ وچېړه. عذاب قبر نه منل او دا خو څه خبره ده، خو دا د خولي خبرې دي. بېشک مفتی ندیم صاحب ژوندی دی، تپوس ترې کولی شئ، خو تاسو ته به کېدی شي پته نه وي زما او د هغه مناظره شوې په عذاب قبر باندې، کېدی شي تاسو ته پته نه وي. 2017 کې یو مناظره شوې ده آنلاین ده او ډېره زبردسته ده. داسې حالت و چې نور خو به څه نه وایو، خو دومره به ووایو چې لومبۍ خبره دا وه چې ویل اشاعت والا عذاب قبر نه مني. ما ورته ویلي قیامته پورې تا ته مهلت دی. یو حواله داسې صریح پیش کړه د اشاعت د علماو نه او د اکابرو نه او د مشایخو نه چې پای کې دا خبرې لیکلي چې لا نسلم عذاب القبر یا عذاب قبر نہیں مانتے. داسې یو حواله او انشاءالله لږ شان مهلت یې تر قیامته پورې، ډېر مهلت موږ هم نه ورکوو، تر قیامته پورې مهلت دی. یو حواله لري دوی پیش کړي چې اشاعت التوحید و سنت هغه عذاب قبر نه مني. دا تش بهتان دی، حق شان بهتان دی چې نور نشته. دویمه خبره دا چې په دې کې تقریبا 3 غنټې مناظره شوې ده. مفتی ندیم سے خپل الفاظ دا موجود دي، چلو تاسو منئ خو دا را سره ومنئ چې فقط للروح والا کافر دي. بیا په هغې باندې حواله جات ډېر ښکلې مزېدار او وار پارتې خطا دی مناظره ملګرو اورېدلې ده. نن پورې د هغې دوی تذکره نه کوي. ولې نه کوي چې په هغې کې هغې خپله تسلیم کړي چې چلو عذاب قبر مني، خو تاسو فقط للروح عذاب منئ، جسد له نه منئ. د هغې حواله جات جوابونه الحمدلله شوي دي چې اشاعت والا روح مال جسد مني، خو ته د هغې نه خبر نه دا کتابونه. بیا خبره په تعلق راغلی ده، په هغې کې هم دا منلې ده چې بالکل تعلق هم تاسو منئ. الحمدلله قاري صاحب محترم دی حد ته راغلی چې اخره کې دا منلي دي چې او زمونږ او ستاسو په دې کې اتفاق شو چې اشاعت والا دا بقبر مني او دارنګي په داسې اندازې مني چې بقدر ما يتعلم و يتلذذ. هغه یاد روح نم پسې چې کوم دی دوی واپس تللی دي. الحمدلله دا خو یو مناظره شوې ده خو جانداره او انشاءالله ملګرو ته به ووایي دوباره به ریپیټ کړي او په دې میډیا به راولي. نو چې کله مناظره کې هغه خپله منلي دي نو بیا څنګه او که خیر دی که دوی بیا شوق کېږي چې یاره مونږ ته څه دلیل موجود دی په دې میډیا دې پیش کړي چې پلاني کتاب کې لیکلي، خو دا به پیش کړي چې عذاب قبر. تحقیقات تفصیلات هغه جدا مسله ده. د اهلسنت والجماعت اشاعت ګورې 2 قسمه کار کوي. اشاعت نن سبا د اهلسنت والجماعت ترجمان دی. څوک هم چې راپاسي د اهلسنت والجماعت په یو عالم باندې تهمت لګوي یا رد کوي یا تکفیر او تضلیل او تفسیق کوي، د هغه دفاع کوي. اشاعت داسې یو تنظیم نه دی چې هغه به خپل ځان ته لګي. د اشاعت یو حیثیت د ثعبان مبین دی، د اژدها د موسی علیه السلام. کله چې د اهلسنت سو خلاف کوي دا به د اهلسنت ترجمانی کوي. اهل البدعت په دې کې خپله نظریه جوړه کړې ده ځان نه چې روح مال جسد په دې قبر دنیوي کې روح هم دلته دی، بدن هم دلته دی، عذاب او ثواب هم دلته دی. دا چې څوک نه مني هغه کافر دی. حالانکې اهلسنت والجماعت 4 مسالک دي. څوک وایي چې فقط لروح عذاب او ثواب دی خو شته، څوک وایي روح مال جسد دی خو من پکې ګوتې نه و، او څوک وایي چې روح مال جسد دی مثالي دی، او څوک وایي روح مال جسد دی خو تعلق دی او داسې تعلق چې لا یعلم کنه الا الله، د الله نه سوا څوک په دې پوهېږي نه. دا ټول اهل سنت دي، دا ټول مسلمانان دي. کله چې دوی راپاسي خپل خود ساخته عقیده در باندې مني، نور او تکفیر کوي. دا رنګ یو فرقه ده عثماني فرقه،
هغه عثماني فرقه مو چې فقط لروح بمانی د نور تکفیر کوي د دیو د عثمانیانو په دې کې حد مشترک دی چې هغه مو یو بمانی نور تکفیر کوي د دویم کوي لہذا دلته اشاعت اوس دفاع کوي چې دا ټول اهل سنت دی په دې کې علماء دیوبند دي په دې کې علماء احناف دي په دې کې علماء اهل سنت دي ټول دفاع کوي بل طرف ته چې کله د مسلک خبر راشي د مسلک خبر راشي نو الحمدلله بیا د احناف دفاع کوي او کله چې د عقیدی خبر راشي نو د اشاعت چې کوم اصول دي دا خود ساخته نه دي دا بلتات یو کتاب خو جلاء الصدور نومې دی مولانا اشرف سیلوی نومې دی هغه یو کتاب لیکلی په مسله د سماع منفی القبور باندې پای کې 12 نمبر صفحه کې خپل هغه اقرار کوي چې مولوی حسین علي الوانی شاګرد رشید مفتی رشید احمد غنگوهی او د تلامذه چې دي دوی د علماء دیوبند هغه حق आवाज باندې کله قدرت او ځان لیدا ورکه چې موږ علماء دیوبندي او هغه زور دیوبندي تیر واغست او بقای چې کوم خلک دین واغي دوه ټوکړي شوی دي یو موږ سره مثلا او یو دوی چې کوم دی لکه دا علماء دیوبند پاستی میشن باندې ولاړ دي نو چون کې دیوبندیت نم ترجمانی کوي دیوبند مقام راشي او دا حنفیت نه ترجمانی کوي حنفیت مقام راشي د اهل سنت نه ترجمانی کوي د اهل سنت مقام راشي دی وجه نه دوی دا پروپاګاندا کله کله کوي زموږ مشرانو کله جسمي مثالیم لیکل فقط لروهم لیکل متشابهات نم لیکل نو لہذا دوی بیا هغه نقطې راوالي او هغه بیا شړي تاسو ډېر ښکلی انټرویو قبل دا چې په دې ورځو کې اکثر ځینو کې د نور جماعتونو مشران هم دوره تفسیر کوي او اکثر اشاعت والا ډېر زیات کوي ستاسو ماشاءالله دلته دوره تفسیر شروع دی سبا ختم قرآن دی دې کې عوامو ته کوم ځینه ښکاري چې لکه هغې کې صرف د عوامو په باره کې دوره تفسیر پړاویږي د هغې مطابق او علماء کرام او طلبه کرامو ته تحقیقي ځینه کوم دي د هغې باره کې تاسو ویل غواړئ بس د اشاعت هر مرکز چې دی کنه دا عوامیم دی علمیم دی محققانم دی مدققانم دی عالمانم دی عامیانم دی اشاعت الله داس یو ګروپ پیدا کړی دی چې دا انداز درس چې دی په هغې هر سړی پوهېږي 4 درس کې هر سړی کېناست دویمه خبره دا چې تاسو داسې باریکات هم کله کله چیړئ نو دې دپاره واضح خبره ده چې زموږ مرکزي عظیم چې دی او زموږ امیر محترم شیخ القرآن علامه محمد طیب طاهری حفظه الله داغه انداز چې دی نو دا عوامیم دی او کشرانو طلباو د پاره مشرانو د پاره یو شان دی او پاتې شو مخکې د تحقیق نو هغه مرکزی عظیم زمونږ برادر محترم برادر کبیر علامه خضر حیات صاحب حفظه الله داغه محققانه انداز نن سبا چې کم تحقیق سره او دارنګ چې داسې چې نه ډیر تحقیقي او نه ډیر اجمالی نو هغه نن سبا الحمدلله ډیر علما دي پای کې شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شیخ عبدالشکور صاحب حفظه الله شیخ القرآن مولانا امداد الحق صاحب دارنګي مفتی مسلم صاحب حفظه الله شیخ القرآن مولانا صدر الشهید صاحب حفظه الله داسي بشمار علما هغه داسي اندازي چې بین بین دي ان شاء الله الرحمن او منګم دلته ټکو ټکو خدمت کو ان شاء الله سبا ختم څنګه تاسو ته پته ده زما حیثیت په اشاعت کې دی چړنی دی دی ادنا عالم دی دی ادنا خادم دی زموږ سه حیثیت نشه د مشرانو خبرې دي او دای غانی ټکه بکه کو الله کریم دی زموږ نه دا خدمت قبول کی او الله دې دا قرآن خدمت زموږ اصل نسل او زموږ په شاګردانو کې تا دیر او تا قیام قیامت اوچلی او هغه پورې دی الله دا پروګرام اوچلی سو پورې شابرار الناس په دیو مفتی فدا محمد صاحب کوم چې د جمعیت اشاعت توحید و سنت سره تعلق ساتي او په اشاعت توحید و سنت چې څومره اعتراضات د هغې مدلل جوابات ورکړو والسلام